السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو د شیخ ادریس صاحب اخیری وصیت ضرور واورئ. مکمل بیان واورئ. تاسو ته یو اهم پیغام درکړی دی، هغه باندې عمل کول زما او ستا دپاره ډېر لازم دی. جزاکم الله. روار عمل چې کوي بس دې دپاره کوي چې د منه په الله راضي شي. عمل قبولم شو برکت په الله شي. عمل قبولم شو زیاتی بم الله. عمل قبولم شو دنیا کې بم الله اجر درکوي او په آخرت کې بم درکوي. کم محتمم د مدرسې چې د هغه دقه اخلاص والا جذبه کم اخلاص چې د الله د قرآن خدمت کوم، د الله قرآن مخلوق خدا ته رسول غواړم، زه د الله په کتاب د مخلوق روښانه کول غواړم، زه د دې بچو د سینو ته د خدای قرآن وردننه کول غواړم، زه د دې بچو په ژبه د الله قرآن راوستل غواړم، زه د دې بچو نه حافظان جوړول غواړم، زه د رسول الله مبارک مشن مخکې کول غواړم. د حضور پاک مشن سو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چې کوم قرآن خدای درته درکړی دی مخلوق ته ورسوه، هغه مشن پوره کوم. بس ته ګوره اوسه الله به قبولیت درکوي، مدرسه به هم کامیابیږي، اجر به هم میلاویږي، ثواب. ولې زما د خبرو چې څوک خدمت کوي زه به نه خوشحالېږم، زما د خبرې چې څوک یو بل ته رسوي زه به نه خوشحالېږم، زما خبرې چې څوک خوښوي زه به نه خوشحالېږم. نو قرآن د الله خبرې دي. نو چې څوک د الله د خبرو خدمت کوي، د الله خبرې خوښوي او د الله په خبرو خلک پوهوي، نو الله به نه خوشحالېږي. دقه جذبه چې مدرسه به ترقیم کوي او خلکو به مدرسې سره مینه هم پیدا کوي، محبت به هم پیدا کوي. او زه مدرس ته هم وایم، استادانو ته هم وایم چې بچې دقه جذبه په ځان کې پیدا کړي. او شکر دی دا جذبه شته. ګورئ الحمدلله زمونږ چې دا څومره محتممین دي لګیا دي، بې سر و سامان لګیا دي. چا په جوماتونو کې شروع کړې ده، چا وړه مدرسه جوړه کړې ده، هغې کې لګیا یې د قرآن خدمت کې او خدای پاک برکت پکې اچولی. سخت کال هغه هلکان چې د وفاق سره، وفاق زمونږ یو بورډ دی، تعلیمي بورډ دی، وفاق المدارس عربیه، دا ډېر وفاقونه دي، خو دا غټ وفاق چې کوم دی هغه رجسټر حافظان، ډېر حافظان د وفاق سره رجسټرډ نه دي. په دې غرونو کې په دې شاړو کې بلا مدرسې دي او حافظان پکې جوړ شو، هغې وفاق سره څه تعلق نشته. رجسٹر حفاظ چې وفاق سره رجسٹر شوي دي 1,11,000 څه د پاسه حافظان ستا په ملک کې تیار شو. الحمدلله د اخلاص دی او علما څومره جوړ شي، عالمان یې جوړ شي او حافظان یې جوړ شي. نن دنیا ډکه ده الحمد. دا د علماو م اخلاص دی، دا ستاسو م اخلاص. که تاسو مدرسې سره امداد ونه کړئ نو مدرسې خو نه چلي. زموږ دا مدرسې خو ستاسو د عوامو په امداد چلي. مولانا محمد یونس صاحب سره تاسو امداد ونه کړئ، تاسو پیسې ورنه کړئ، تاسو سره د طالبانو طالب علمانو سره مینه ونه کړئ، په خدای که دا مدرسه دې وچلي. د ده زړه کې خدای دا جذبه اچولې ده. ګوره چې زه راشه دې بچو ته سبق ښیم، ستا پړه کې دا جذبه اچولې ده. راشه ماړه ما سره 1,00,000 روپۍ دي ورکوي او 15,000 په قرآن ولګوه. د د پلار په زړه کې جذبه اچولې ده. راشه ډوډۍ به خدای راکوي، په دې بچو د الله د دین خدمت وکړه.